مونږ تاسو کمې معاشرې کې پاتې کیږو، کم کور کې پاتې کیږو، دې کور کې تا سره مختلف نسبتونه ولا خلق پرته دي. یو نسبت تا پلار سره دی، تی بچی غا تا پلار دی. یو نسبت تا مور سره ده، یو نسبت تا تر سره، یو نسبت تا ورور سره، یو نسبت تا خور سره، یو نسبت تا خپل کور ولا سره دی، یو نسبت تا بچو سره دی. شریعت هر نسبت لپاره خپل خپل اصول او قواعد اور ضوابط مقرر کړي. اور بیا چا سره څنګه تعلق ساتل پکار دی غي مونږ ته خودلی دي. پلار عظمت او مقام رته خودلی چې دا د پلار مقام دی. د مور عظمت، د مور مقام او مرتبه دار ته هم خودلی. ورور ته بسنګ عزت ورکړي، خور ته بسنګ عزت کوي، غي سره خپل د معاملات څنګه ساتي، ورور سره بستا معاملات څنګه وي، تر سره به څنګه د ټولي مونږ ته شریعت خودلی دي. ولی شریعت یو مکمل ضابط حیات تا ستا د پیدایش نه مرګ ساته پورې د زندگی هر شوبې، هر لمحه د زندگی هر پاونه کې ستا رهنمایي کی. خدای ټولو رشتو کې ټول نه خواږه، ټول نه بهترینه اور ټول نه عظیم ترینه رشتہ ده د مور رشتہ ده. دیو جنا الله رب العزت د دنیا پیدا کړه، د انسانانو زړونو کې یو بل محبت پیدا کو. پلارم بچی سره محبت کوي، ورور سره محبت کوي، خو چې مور کم بچی سره محبت کوي دغه مثال نشته دی. او دا ډېر لوی محبت دی. اور د بچی سره د مور د کومه مینه ده، دا یو داسې مینه او محبت دی چې دنیا کې موږ سره پیمانه نشته چې هغې سره سړی دی نه کړي. دا محبت دا د سمندر د گهرایی نه، د ژور نه زیاته ژوره، اور د غرونو بلندیانو نه زیاته اوچته، د اسمانونو نه زیات تیز رفتاری کې یعنی اوچتوالی کې د اسمانونو اوچته، اور خپل ډوبوالی اعتبار سره د تحت سره نه هم ډوبه ده. د دومره مضبوطه رشته او دومره مضبوطه مینه ده د بچی سره د مور. دیو جنا مور احادیثو کې د مور فضیلت زیات راغلی پلار په نسبت. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغلی ورته یا رسول الله پلار باندې حق ډېر دی که مور؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو امک، ستا مور حق زیات دی د پلار نه. بیا یې تپوس وکړو بیا چا حق دی؟ بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو امک، ستا مور. بیا یې تپوس وکړو بیا ورته امک. څلورم ځل یې ته فرمایلو ثم اباک، په څلورم نمبر باندې د پلار حق دی. وجه څه ده؟ مور بچی د پاره داسې تکلیفات تیری چې پلار غنه شي تیروي، اور پلار یې تیری هم نه. یو هغه تکلیف دی چې کله د مور د بچی ګیډې باندې 10 میاشتې یا 9 میاشتې وګرځي، پلار د دې نه دی خبر. بیا د ماشوم پیدایش کې مور کم تکلیف تیری، پلار د دې نه بیا نه دی خبر. بیا د 4-5 کالو پورې د غېږې کې د ماشوم ګرځول دا کم تکلیف دی نه بیا پلار خبر دی، خو مور زیات تکلیف وي چې دی په نسبت ته پلار. دیو جنا مور ته الله پاک یو مقام ورکړی، او بیا د مور زړه کې الله پاک کومه مینه د بچي دپاره پیدا کړي دغه مثال نشته. تاسو دنیا کې یو مثال وګورئ، د چرچنه څومره ورکوټی مخلوق دی. دې چې کله خپلې د جالې کې بچي انډې واچي، بیا هغې نه بچي پیدا شي، نه خپل بچو دپاره عموما دا کورونو کې جاله جوړي، نه چې کله ورپسې بند شي بیا کمرې کې چکرې لګي چې ما بچي د لږو نه مړ نه شي، ورکوټه شان سروی ګوري په هغه باندې بهر لاړه شي. بیا چې کله خپلې دي په مخوږه کې اوبه راوړي، بیا دروازه بندي، بیا بار چکر لګوي تر دې پورې هغه اوبه خپله نس کي، چې کله ورکولاو شي بیا دننه راشي هغه اوبه د خپل بچو خولې کې واچوي. چرګه څومره کمزورې مخلوق دی، یره اعتبار سره څومره خوف د غزره کې الله پاک د هر مخلوق نه اچولی. خو چې کله هغه بچي راوړي، انډو نه یو ځل بچي راووتو، بیا هغې ته الله پاک څومره زړورتیا ورکړي. پیشو هغې ته نشي نږدې کیدی، سپی ورته نشي نږدې کیدی، او چې کله دا ورته نږدې کېږي دا وزر داسې کولاو کي،
هغې نه هغې ته دا اشاره وي چې اول به زه ختمېږم بیا به ما بچو ته تا خوله او د تا پانجې رسېږي ګنې ما بچو ته نه شي رسېدی. دا څنګه عجیبه مینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سفر کې و، یو ځای کې پړاو واچولو، ایثار شو. نو صحابه کرام وکتله چې ونې کې جاله ده، هغې کې د مرغۍ بچي دي، چرچڼه یا چې هر څه. نو یو صحابي ونې ته وختلو، هغه بچي یې راواخیستو ځان سره چې دا ځان سره یوسم او وبیستم. هغه مور بي کېدای شي بار وی هغه ټایم کې نه وه چې کله راغلي کتلي بچي هغه جالې کې نشته، ډېره زیاته پریشانه شي. اوس دا صحابه کرام چې څومره سفر کوي د مرغۍ ور منبره نه چکر لګوي بچي خو ورته معلوم شي چې دې سره دي. آخر راله بعضو خو دا لیکلي چې هغه مرغۍ راله په دې اوږې باندې کېناسته، او بعضې راغلي چې مخې ته ځان راوغورځولو. دا صحابه کرام لګې شو، هغه یې هم راونیوله. صحابه کرام خو عجیبه خلک وو، لوی خلک وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راله ورته یا رسوله داسې کار وشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیلو جواب کې چې اول چې کله دې د خپل بچي ګرفتار وکتلو نو تاسو ته د فریاد کولو، هوا کې در باندې چکرې لګولې. خو چې تاسو زه کې رحم رانغلو نو خپلې ازادي ته په د غلامي باندې ترجیح ورکړه چې خیر دې زه د قید کې وم خو چې بچو سره وم، ځکه تا مخکې د خپله دراله. و هغه د بعد ورته حکم وکړو چې دا واپس یوسي، مخلوق باندې رحم کول پکار دي، واپس هغه ونې ته یوسي، د هر سال د پرېږدي. دا ځناورو کې د خپله کې دومره مینه محبت دی. بیا انسان د الله پاک یو مقام او مرتبه ورکړي، بیا پکار ده چې بچي سره د مور کومه مینه ده د هغې خیال ساتل، د هغې هغه حق هسې نه نشي ادا کوي. یو روایت کې راغلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي راغلو، ورته فرمایي یا رسول الله ما مور باندې پیاده حج وکړو. څه مطلب؟ یعنی په د اوږو باندې مو وګرځوله. اوس که تاسو لاړ شي ویل چیر دی، چا حج عمره کړي هغې ته پته ده. که خپل ځان سره ټیک دی که نه، هلته کې 100 درهم یا 50 ریال څومره کې درکو، بس کرایې باندې خپله صحیح کې یا طواف کې وکړه واپس یې کړه. ورته ورته یا رسول الله ما خپو کې چپړې هم نه وي، اور د هغې وجې نه ما په دې خپو باندې دانې راوختلې، وپړسي دې خپې. ما د مور حق ادا کړی که نه دی ادا کړی؟ دربار رسالت نه ورته دا جواب ملویږي چې ستا د پیدایش په وخت کې د مور د یو رګ ته کم تکلیف رسېدلی، د هغې حق ته هم نه دی ادا کړی. یو رګ درد هم حق نشي ادا کوي. دومره لوی مقام. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو څو کسان راغلو، ورته حضرت الکما رضی الله تعالی عنہ صحابي دی اور سکرات الموت کې دی، خو سین وځي، ډېر زیات تکلیف دی ورته. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د غریبان صحابه کرام موجود وو، حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ، حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ. دې ځان سره کوی راځي ورځو چې کله کور ته ورالو تپوس یې وکړو چې څه چل دی، پته ورته ولګي د دې نه مور خفه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مې مور ته لاړو، ورته د بچی معاف کا، ورته نه معاف کوم، ډېر زیات تکلیف یې راته رسولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ او صہیب رومي رضی الله تعالی عنہ ته وفرمیلي چې لاړ شي لرګي راوړئ چې ویې سوځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دی، مور دې پته ولګي چې لرګي راغواړي، خو پیغمبر دی، دروغ خو نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مینت شروع کړه، یا رسول الله سوځوی ما، خیر دی ما معاف کړی دی. وتی که دل دې ته نه معاف کوي، مرنه پس بیا الله پاک سوځوي چې دل دې ته اور کې نشي برداشت کوي، آخرت کې څنګه ته اور کې دا خپل بچی برداشت کوي. دا مور عشق دی، دا مور مینه د خپل بچی سره.